الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اللہ تعالیٰ په دې آیاتونو کې په بني اسرائیلو چې کم انعامات شوي وو نو د هغې تذکره وکړه، کم احسانات پې شوي وو د هغې تذکره وکړه. رب ذوالجلال درې ځل په دې صورت کې یا بني اسرائیل فرمایلی دي. هغې دې دپاره فرمایل چې یره دی په دې خپل ځانونو باندې پوه شي او دی لما کم مقام ورکړی دی په دې باندې پوه شي، خو هغې خپل ځانونه ونه پیژند د بغض او د عناد د وجې نه هغې نه قرآن خپل که نه پیغمبر خپل که، نو الله تعالی د دې نه پسته په قرآن کې د دې ذکر نه دی کړی، یا بني اسرائیل په نوم نه دی شوی. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، اے بني اسرائیلو، اے د یعقوب علیہ السلام اولاد، هغه نعمتونه یاد کړئ چې کم ما په تاسو باندې کړي دي. وانی فضلتکم علی العالمین، او په ټول عالم مې تاسو له یو لویوالی یو فضیلت درکړو. واتقوا، او ویریږه یوما د هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې یو انسان بل انسان له ګورې څه فایده نشي ورکولی، بس بدله ورکولی شي. ولا يقبل منها عدل، او نه به چانه د سپایوس کې څه قبلیږي، مال به هم چانه نه قبلیږي، نه به د هغه عزت قبلیږي چې په دنیا کې عزتدار دی، نه د هغه ورځ نه ده. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، او نه به تاسو له د چا سفارش څه فایده درکوي. ولا هم ينصرون، او نه به په هغه جهان کې داسې څوک چې څوک مدد وکړي. د دنیا نظام خو عجیبه دی. په دنیا کې که چرته یو سړی چا سره ښېګڼه وکړي او بیا د ده وخت راشي نو هغه وایي زه په بدل کې مې ورسره ښېګڼه وکړه. دویمه تذکره چې کېږي، یره که چرته یې ونه منله، زه خیر دی مال دولت به وله ورکم، په مال دولت به دا سړی کابو کم، د هغه معیار وګوري چې دی په څو خرڅېږي، د هغه لالچ وګوري. یو سړی په پیسو اغستلی کېږي، په عهده اغستلی کېږي، یا چرته په ګاډي موټر باندې اغستلی کېږي، نو هغه وله وګوري. رب وایي دام زه هلته نه قبلوم. دریم شیز، یره د دې سړي کیټګري وګوره، دی په څومره لیول په څومره اوبو کې دی. که دی دومره اوبو کې دی، د ده نه بره سړی وګوره چې هغه سفارش درته وکړي د هغه خبر نه رد کوي. د دنیا معامله ده. رب وایي ما نه بره څوک نشته، هلته د چا نه اورم. په دنیا کې د څه کړي دی عهدهدار، یو د پاسه بل، بل د پاسه بل، هر یو سړی د بل نه یریږي. خو رب دی، دا ټول مخلوق د رب تابع دی. ولا هم ینصرون، هېڅوک به د مددګاره نه ګوري چې څه دي په دې دنیا کې وکړه. دې ضمن کې وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، د هغه انعاماتو ذکر کیږي، هغه احساناتو ذکر کیږي چې الله رب العزت په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې کړو. په هغې کې په ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی څه امتحانات هم راوستي وو، پرله پسې امتحانات. الله په هغه امتحاناتو کې حضرت ابراهیم علیه السلام کامیاب کو چې رب هلته کامیاب کو، نو براعت وله په دنیا کې ورکه، آخرت کې هم د اور نه بري که، او په دنیا کې یو پیشوا یو امام وګرځولو چې یاره کم یو امت به راتله، هغې به وایي چې زه په سنت ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام په سنت باندې عمل کوم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراهیم ربه، کله چې ازماو کو الله تعالی ابراهیم علیه السلام بکلمات، پس کلماتو سکارونو سره، فاتمهن،
او ټولې پوره کوئ. قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم علیه السلام باندې چې کم هغه ازمایش راغلی و، بخاری شریف کې روایت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی رب ذوالجلال ما سره په دریو خبرو کې موافقت وکړو. په هغې کې یو دادا ابن مردویه کې یو دا روایت راځي، یو ځل حضور پاک طواف کولو چې کله مقام ابراهیم ته راورسېده نو حضرت عمر صاحب ورته وی یا رسول الله وی د دې خپل مرګري دا سنت نه ژوندې کې یا دا خپل مرګري دا مقام دی بیت الله او دی مون سره نه شاملې. حضور پاک ورته ډېره خبره ده چیرې مقام ابراهیم بیت الله سره نږدې شي، دا پهله بیت الله سره بالکل نږدې و. بیا د حضرت عمر صاحب په دور کې هغه لږ شاته شو نو الله تعالی په دې کې آیات نازل کړه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، چې د مقام ابراهیم تاسو مصلی کې داخل کې ځان سره. دویم هغه وخت چې په کم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بیبیانو نه خپو نو حضرت عمر صاحب وی طلاق ورکړه یا رسول الله وی تا د پاره ښځې ډېرې. نو الله په دې باندې آیات را نازلی عسى ربه ان طلقكن. او دریم هغه وخت کې چې په کم وخت کې ازواج مطهرات هغه ټیم په پردې حکم نو نازل شوی. نو عمر صاحب وی یا رسول الله وی دلته کې هر څنګه سړی راځي، نیکم راځي بدم راځي، وی ازواج مطهرات لدا پکار دي چې هغې پرده کوي. نو رب په دې کې حکم نازل کو چې ښځې دې پرده کوي، ازواج مطهرات ټولو پرده شروع کا. دا یو خبره ده. بل په دې کې امتحانات چې کم راغلي دي په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې هغه پوره کړي دي. په هغې کې یو امتحان د حج و چې د حج اعلان یې وکړو، بیت الله ابتدا یې وکړه. واقعه صدا شانتی ده چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د شام نه سفر کولو دی وخت کې ورسره حضرت جبرائیل علیه السلام بیبي هاجره ده او یو ورسره وړوکی حضرت اسماعیل علیه السلام دی. دی چې کله دا سفر ابتدا کوله حضرت ابراهیم علیه السلام به چې کله داسې خوشګواره ځمکه وکته، ښکلې ځمکه به یې وکته، سرسبزه ځمکه به یې وکته، وی دا زموږ مقام دی. نو حضرت جبرائیل علیه السلام به ورته وی دا مقام نه دی، مقام مخکې دی. هغې به روان شو تر دې پورې چې د صحرا او دا چې کم بیت الله اوس پروت دی شاړ شبړ ځای و هغه وخت کې نه اوبه وې پکې نه پکې ونه وه، هېڅوک نه یې څارېده چې دلته رورسېده وی دا ستا مقام دی. چې کله را رسي ګوره رب سره دومره مینه حضرت ابراهیم علیه السلام کړې ده چې رب به کم حکم کولو هغه حکم به یې منه. چې راغه لا راغلی نه دی، رب ورته وایي ښځه او بچی دې دلته پرېږده او ته واپس شه. دومره پورې مونه که چې یاره زه ښځې ته اطلاع وکړم، نه دا رب حکم دی. حضرت ابراهیم علیه السلام روانیږي چې کله واپس ځي ښځه ورته څه چل شوی دی ولې رواني هغه اواز هم نه ورکوي. ښځه هم دومره پویه وه او ورته وی د رب طرف نه حکم دی، وی او د رب له طرف نه حکم دی، وی زه چې د الله طرف نه حکم دی نو هغه الله به مونږ ضایع کوي نه. هغې په دې بیابان میدان کې نه انسان شته نه پرندې شته. پرندې هم هغه ځای له راځي چې کوم ځای کې اوبه وي، کوم ځای کې خوراک وي، انسان هم هغه ځای له راځي، هېڅوک نشته. په دې وخت کې ستوان لګي اوبه وي چې هغه ورسره ختمې شوې. حضرت اسماعیل علیه السلام باندې تنده راځي او مور د بچي هغه تنده چې ګوري نو تړه کېږي چې بچي له اوبه کم ځای نه راشي. نو هغه ځي د صفا نه مروه پورې، مروه نه صفا پورې هغه اووه چکرې اووالې په دې غرونو باندې او اخوا هم ګوري که څوک چا نه مدد والم دې خوا هم ګوري، اواز هم کې هېڅوک نشته. چې کله یې وکته مور یې واپس راکوش شوه. دا اووه چکرې چې کله ووالي صفا نه مروه پورې، مروه نه صفا پورې، نو دا غرونه و رب ته دا ادا دومره زیاته خوښېږي چې هغه تر ورځ قیامته پورې څومره خلک حج او عمره کې په هغې باندې دا فریضه شامله کړه په دې کې. دا هغه ادا رب ته دومره خوښه شوه. نو حضرت اسماعیل علیه السلام هلته تندې نه ناست دی. الله دې وخت کې حضرت جبرائیل امین رالیږي چې جبرائیل علیه السلام راځي. په دې وخت کې د ځمکې نه یو
داسې اوبه راوځي چې هغې ته نن وخت کې په ځمکه باندې آب زمزم ویلی کېږي او داسې اوبه چې هغه جاري ټوله دنیا هغه اوبه څکي هغه نه ختمیږي او هغه اوبه داسې شو چې شفایاب اوبه شوي د خلکو د بیمارۍ د هر قسمه مرض علاج پکې راغه. په دې وخت کې بیا دا امتحان دلته اوس هم ختم نه دی. کله چې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام را دی چې وی کته اسماعیل علیه السلام لوی شوی دی دومره شوی دی چې په کار باندې پوهیږي هغه لګیا دی یو تیر ځان له جوړي غشي جوړی ورته وی بچې وی رب مال حکم را کړی دی د بیت الله د تعمیر او وی دا چې کومه دلته یو ډابه ګوري وی دا بیت الله د تعمیر بکو. د بیت الله اولنې تعمیر فرشتو کړی دی بیا د هغې تعمیر حضرت آدم علیه السلام کړی دی طوفان نوح کې هغه بیا ختم شوی دی بیا پرله پسې هغې بیا تعمیرات کېده بیا چې ابراهیم علیه السلام د دې تعمیر کوله نو ورسره اسماعیل علیه السلام په دې کې ملګری چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام د پلار د حکم او خبره ومنه چې د رب له طرف نه دومره فرمانبرداره بچې نو هغه یو کاڼی دی چې هغې ته مقام ابراهیم ویلی کېږي. اوس خو د خپو خاپونه پکې ختم شوي د خلکو لمس و لاس ته لګولو د وجې نه په دې کې پیله د هغې د خپو خاپونو څوک وایي چې یاره دې به د لفټ کار کولو چې مقام ابراهیم جوړېده یا وی په دې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ودرېدو اذان یې وکړو د حج رب ورته وی پیغام ورسوه دې خلکو ته دې خلکو ته چې ته پیغام رسې دا ټول خلک به دې ته راځي هغه اواز وکړو هغه ټول خلک رامات شو چې کله آب زمزم راووتې نو آب زمزم وله هلته پرندې راغې او بې اوس کړې نو خلکو وکته دلته به څه وي چې دا پرندې ځي قافلې شروع شوې دا دی تر اوسه پورې خلک ځي هغه آب زمزم نه ختمیږي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دا امتحانات راتله د دې امتحان نه پس ته چې راځي بیا پې بل امتحان راځي بچې لږ لویږي رب ذوالجلال ورته حکم کوي خوب کې ورته وایي وی اے ابراهیم وی دا بچې مې دله درکړی دی وی دا ما ته قربان کا چې دا امتحان پې راځي حالان کې د هغه وخت د پیغمبر بچی دی او د پیغمبر بیبي ده چې بچي ته وایي وی رب راته حکم کړی دی چې تا ذبح کم وی ابا جانه چې رب څه حکم کړی ته هغه پوره کا خپل بچی راولي رب ته قرباني شیطان لاره کې ښځې ته وسوسې اچوي اسماعیل علیه السلام ته چې ابراهیم علیه السلام ته چې خونه ولی رب سره مینه ده د رب حکم دی د په پیغمبر امتحان دی راځي چې هغه بچی هلته قرباني بچی دومره وفادار بچی دی ورته وایي وی بابا جان وی دا چاړه دې تیره کا او بل زما دا مخ لاندې کا وی اسې نه ستا سترګې زما سترګو سره ولګي نو هغه محبت دومره زیات دیړه ته کوشي ته بیا ما نشي ذبح کولی چې هغې کله الټکه اسمان کې فرشتې عجیبه وویل کې الله یو د خلیل دی بلې بچی دی او په دې باندې دومره لوی امتحان رب ورته وی زه په خپل حکم خو پوهېږم فرشتې په اسمان کې رب ته جاړو سوال ورته کوي چې الله ابراهیم بچې بچ کې په دې وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام له حضرت جبرائیل علیه السلام یو ګډ راوړي او هغه ذبح کوي نو دا سنت هم الله ته دومره خوښ شه تر قیامته پورې دا جاري وساتله. دوه سنت داسې شو یو د صفا مروه سنت شو او یو دا سنت چې کم د قربانۍ د رب ته دومره خوښ شو الله په هر یو امتحان کې کامیاب کو و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن چې کله مونږ پس ازمایش کې مبتلا کو وی د پوره کړل رب ذوالجلال وی بیا دینه پستا لوی امتحان عجیبه راځي چې حضرت ابراهیم علیه السلام دعوت ورکي او یو جابر ظالم بادشاہ نمرود هغه له دعوت ورکي هغه وی دا خلک خو رانه ګمراه که زمونږ خدایانې وجلي دي بوتانې مات کړي دي په دې وخت کې دومره زیات خشا کې ایښی دی ټولو ته په یو مخ باندې اور لړه کوي چې هغه کله اور هغه جوش وهي نو دې به پکې لړه کوم څنګه شیطان ورله راځي ورته وایي حربه درته خیم طریقه درته خیم دی یو ټال کې واچوله ورخوشې که دی به ورته ورپروزي چې کله هغه اور ته ورپروزي فرشتې رب ته وایي یا الله وی ابراهیم خو تا سره دومره زیاته مینه کوي تا بیا هم په امتحان کې مبتلا کړی دی
الله د مدد وکړي. فرشتي ورته وی لاړ شي ابراهیم له او تپوس ته وکړي چې څه غواړې، که مدد درنه غواړي مدد یې وکړي. په دې وخت کې فرشتې راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی مونږ راغلی یو، وی څه مدد دې وکړو؟ وی رب را لېږلی. وی نه، وی بس چې رب نه را لېږلی، رب زما په حال باندې خو پوهېږي، زه پوه شو زما رب پوه شه. دې وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام راځي. وی الله وی د ابراهیم مدد وکړي. چې کله راځي وی کته حالات ورته وی ای جبرائیل ولې راغلی؟ وی رب را لېږلی. وی او رب را لېږلی یم. خو وی رب درته دا ویلی دی چې دا اور مړ کا؟ وی نه رب خو نه دی ویلی. وی رب وی که هغه درته ووی د هغه په خوله باندې عمل وکړه. او ورته وی هغه جلیل چې ته را لېږلی نو بس د هغه خلیل دپاره دا جلیل کافي دی، ستا ضرورت راته نشته. په دې وخت کې رب حکم کوي فرشتو ته او اور ته حکم کوي یا نارو کونی بردا و سلاما. علما د دې تعبیر ډېر عجیبه کوي. وی ای اورا وی داسې حالت کې شه چې نه ډېر یخ شي یخنی وشي او نه ډېر ګرم شي چې د هغه ګرمي وشي، درمیانه شه ورته. د هغه امتحان په ده باندې را روان دی، قسمه امتحان په حضرت ابراهیم علیه السلام راغه. نو هغه ټول کلمات چې پوره که نو د هغې تعبیر علما را جمع کړي دي. یو خو په هغې کې حج دی چې حج له خلک پرله پسې را روان شو، حج شروع کو. بیا به ابراهیم علیه السلام یو سنت دا دی چې یاره بریت به خرول، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. په خوله کې اوبه اچول، غړغړې کول، پوزه کې اوبه اچول، مسواک کول، دا شانتې ویښته کټ کول، دا ټول د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. د جمعې پرز غسل، طواف کول، صفا مروه، د کم د وجود چې کم اضافي ویښته دي هغه کټ کول، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. چې هغه سنت الله ته دومره خوښ دی چې هغه سنت په امت محمدیه کې مرب هغه نازل په هغې باندې لازم که چې دا به داسې کوئ. بیا 30 خصلتونه الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام له ورکړي. په هغه 30 خصلتونو کې خاصیت چې ورته ویلی کېږي او د جهنم نه براعت پې ورکړی دی. په هغې کې لس په صورت براعت کې سوره توبه کې الله تعالی ذکر کړی دی. یو پکې دا دی چې توبه به کوله، عبادت به د رب ډېر زیات کولو او د الله ثنا به بیانونه، د رب د پاره به سفر کولې، د تبلیغ د پاره به سفر کولو، رکوع به کوله، سجده به کوله، د نیکه حکم به ورکولو، خلق به د بدې نه منې کول. دا د ابراهیم علیه السلام کار. بل چې لس راغلی دی په صورت احزاب کې راغلی دی، وی هغه مسلمانان سړي، مسلمانان ښځې چې کم ایمانداري، کم فرمان برداري، دا صفات د ابراهیم علیه السلام. ایماندار و، فرمان بردار و، صابر و، عاجز و، صدقه کوونکی و، صدقه به ورکوله، خیرات به ورکولو، مهمان نوازه، ډیر زیات مهمان نواز ابراهیم علیه السلام. روجې به ډیرې زیاتې نه وي حضرت ابراهیم علیه السلام. د خپل اندام د خپل وجود حفاظت به کولو او الله به ډیر زیات یادولو، کثرت ذکر به ډیر زیات کولو. لس بیا صورت مومنون کې هغه خصلتونه الله را جمع که. په قیامت باندې ایمان راوړل، په زړه کې خوف راوستل، یره راوستل، خشیت د الله راوستل، عذاب خداوندی نه یریدل، په خپل منځ کې خشوع خضوع کول او آداب او د سننو خیال ساتل. دا ټول الله تعالی په دې قرآن مجید کې په دې 3 سورتونو کې الله تعالی دا ذکر کړ. الله تعالی بیا مخکې وی قال انی جاعلک للناس اماما، چیرې تا به زه د خلکو د پاره پیشوا جوړ کم، امام به دې جوړ کم. قال ومن ذریتی، او زما بچی، وی الله زما بچونه به څه جوړې. قال لا ینال عهد الظالمین، ابراهیم علیه السلام ته رب ذوالجلال وی مانا دا غی باره کې چې کم ظالمان دي، دا غی باره کې مانا تپوس مکوه، اقرار مانا مکوه. هغې باره کې زه خو پوهېږم چې په بچو کې کله نیک بچی راغه اب هم ستا په شانتي، خو چې بد راغه نو به ستا په شانتي نه وي، که هغه په عذاب کې مبتلا وي. قانون داسې دی د رب چې د انصاف قانون دی، د انصاف قانون به رب اږدي. او که چېرته په هغې کې څوک داسې ظالمان راغه، هغې نه به زه بدل علم.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا الله رب العزت وی بیت الله ما مقرر که د خلقو د جمع کولو دپاره چې خلک حج له راشي جمع کی یو جمع غفیر پکې جوړ شي او امنا او د امن ځای مې جوړ کو. مسله دا ده که چرته چا قتل وکړو ګوره حضور پاک د حجت الوداع په موقع کې دا فرمایلی دي چې قتل بالکل ختم. بیت الله حرمت داسې دی چې په دې کې قتل نشي کولی چانه بدل نشي اخیستی قصاص نشي اخیستی تر دې پورې که په دې کې ګیا وي هغه هم نشي کټ کولی. دومره د دې امن دی. خلقتا چې په دې کې چانه سپروزي چاته لاندې څه شیز میلو شي په ځمکه پروتي هغه نشي راغیستی. کراوایل دې دپاره تشهیر دپاره هغه جایز ده چې رضی اوچت کم چانه سروک شوي دي چې هغه لی ور رسوم. اوس خو په حرم کې داسې ده که چانه سپروزي او څوک یې راواخلي نو هغې خپل زیونه جوړ کړي دي چې یاره وروړه دلته یې جمع که چې چا نصر وکشي د چا په کار وي نو هغې ته به میلو شي. خو نن سبا معامله الټه ده. خلک حرم کې خلکو نه جیبونه وی بلیډونه به یې راغستي هغه احرامونه به احرام کې چې کوم هغه زپ ورسره وي هغه پټه شانتي هغه ته کټ کوي لګیا دي غلاګانې کې حرم کې. نو د دې حکم دا دی چې یاره په بیت الله کې دننه چانه قصاص نشي اخیستی. که د پلار او د رور قاتل درته میلو شي بیت الله کې په امن کې دی. خو که یو سړي قتل وکړو او هغه ځان ورننه باسلو د قتل نه ځان بچ کولو دپاره نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی جرایم به زیات شي. وی دی په دې باندې مجبوره که چې بهر روزي بهر تېنه قصاص واخله. خو چې کم سړي جرم په بیت الله کې وکړو نو وی هغه دومره لوی جرم وکړو وی هغه له سزا هم په بیت الله کې ورکه. خو بهتره دا ده چې بهر سزا ورکړي خو که هلته د سزا وکړه په دې باندې څه ګرفت نشته. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی او وی جوړ نه که مقام ابراهیم نه د مونځ ځای ګوره مقام ابراهیم په هغه مونځ ځای کې شامل شو. وعهدنا او وی ما واده واخیسته الی ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام نه مونږ واده وکړو اسماعیل او اسماعیل علیه السلام سره ان طهر بیتیا چې زمونږ دا کور پاک کوي چا دپاره للطائفین طواف کوونکو دپاره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو دپاره چې خلک پکې اعتکاف وکړي والرکع السجود او هغه خلکو دپاره چې کم خلک په دې کې رکوع او سجدي وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام په رب باندې عاشق و. هسې خو ورته خلیل نه وی. یو واقع کې راځي وی الله امتحان اخیستو وی یو کس لګیا دی وی هغه د الله حمد ثنا بیانوي سبحان ذی الملک والملکوت د الله تعالی ښکلې ناشنا صفت بیانوي. او حضرت ابراهیم علیه السلام سره په دې وخت کې ګډې بیزي دي او ورته وی ای بنده وی دا راته بیان کوي څه به راکې وی ته راته یو ځل بیا ووایه دا نیمې ګډې بیزي در کوم. چې ورته وی ورې کې وله ورته وی ای ځوانه یو ځل راته بیا ووایه چې بیا ورته وی څه به راله راکې وی دا نورې نیمې در کوم. هغه نورې نیمې وله ورکې چې بیان که ورته وی یو ځل بیا د الله دا صفت وکړه دومره ښکلې صفت دې راته وکړه او د اوس به سره کې ګډې بیزې هم د سره ختمې وی د دې دپاره خو به راعي پکاري که نه چې کم سړی سری وی زه در سره سروم که نه. هغه ورته بیا ووی چې بیا ورته وی زه فرشتوم رب را لېږلم ستا د امتحان دپاره وی رب په دې امتحان کې کامیاب کړي. رب سره محبت وکړئ محبت. یو بادشاه باره کې راځي یو بادشاه وی هغه خپلې څلور ښځې وي نو وی یو ښځې سره بیا ډېره مینه کوله نو هغه یو ښځه ورته وی بادشاه سلامت وی هغه خو بېوقوفه ده او په حسن کې هم ته مونږ ښکلي یو وی هغې کې داسې څه خاصیت دی چې ته هغې سره مینه کې او مونږ سره نه کې. نو بادشاه وله جواب ورنه کوي زه څه وخت پس به درله جواب درکم. چې څه وخت پسې وله جواب ورکړه ټول ناستو په صحن کې بادشاه ورته چې نن زما موټ ښه دی راشئ چې ټولې ښځې راغې او وی تاسو ټول له زه انعام در کوم. هیرې جواهرات ارسې کېښه یاقوت مرجان ارسې په میدان کېښه. وی زه چې کله درته ووایم چې د چا څه خوښې واخلئ نو ټول لاړ شي واخلئ ته. بادشاه ورته اعلان وکړو وی زما په ښځو کې چې د چا څه خوښې هر څه اوچت کې نو
ټولو ورمنډه کوي یو شیز رالیو یا کوت رالیو څوک جولی ډکوي یو څوک لوپټې ډکوي او دا ښځه هم داسې ولاړه ده یو ښځه ورته باچا سلامت ما درته ویل نو چې دا ډېره بېوقوفه ده وی وګوره وی مونږ یاقوت مرجان واغېسته وي دا داسې بېوقوفه ولاړه ده بادشاه دې تپوس وکړو ولې دې وانغېسته وی ما خو اجازت درکړی او ورته وایي وی بادشاه سلامت یقینا اجازت ته راکړی اوس ته هم اجازت دی چې څه اخلم واخلم وی او بالکل اجازت دی د بادشاه په ولي لاس کې خو وی ته زما شوې وی ته چې زما شوې د هر څه زما دي نو بادشاه ورته وی په دې کې زما دا خصلت خوښ دی نو ګوره چې اخلې رب واخله چې رب دې واغېسته دا کائنات به دې په خپو کې پروت ګورې مونږ رب شاته کړی دی دنیا پسې وګرځو ځان ستړی کو هېڅ راته میلو نه شي خالي لاس بیا رب ته کړي نو الله دنیا ستړی کم اوس راله راکړي د قانون ته خو د دنیا وګورې یقینو که زه خو حیران شم بعضې وخت کې چې زمونږ په دې خلکو څه چل شوی دی روز تر روزه په اسلام باندې په سنت باندې په قرآن باندې حملې کېږي مخکې رز بیا یو دا شانتې یو حمله بله شوې ده چې په پارلیمنت کې ستا د داسې بل پاس کولو کوشش شوی دی چې 18 کالو نه کله کم هلک وي په هغه باندې اسلام نشي پیش کولی هغه له د اسلام دعوت نشي ورکولی دا شانتې یو حمله وشوه یقین وکړه اغیار ممالکو ان جی او ستا د ملک د پارلیمنت پورې خاندي یو کلونې ته جوړه کړې ده وی ګوره چې په کومه باندې اړل کېږي مونږ خو دا خپل هغه ځان د سیاسي مشهوریا او شهرت دپاره دې پورې نښتي یو ګوره دا د یوازې د علماو کار نه دی چې علما آواز اوچت کړي ولې ته مسلمان نه یې تا کلمه نه ده ویلې دا خو یوازې په ما لازمه نه ده په تاسو ټولو باندې لازمه ده چې د دې دفاع تاسو وکړئ او هر ټیم کاڼې راولي چې مسلمانان ویښتې کودي یقین وکړه ډېرو خلکو ته به دا پته مني چې کم یو بل هلته مخې ته پروت دی مونږ درته بار بار وایو راوځئ د دې خلاف ودرېږئ که ایم این اے ایم پی اے سره دې دپاره ودرېدی شي چې هغه اوټ واخلي نو هغه ولې مسلمان نه دی څه هغه په دې پارلیمنت کې ناست نه دی څه هغه ته دا پیغام ورسوه چې یار ته په پارلیمنت کې ناست یې ته به مرې نه مرګ بدله نه راځي دا قرآن به ستا خلاف ودرېږي نه دا اسلام به ستا خلاف ودرېږي نه پیغمبر ته به مخې ته کېږي نه لږ ځان کې عقل راوله سیاسي پاټو د وجې نه دومره لیونی کېږه ما چې ستا په ملک کې چې کم د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی د هغې خلاف دومره عجیبه بلونه پاس کېږي او ته اوده ناستې یقین وکړه د خدای نه یره څه شوه خدای نه یره نشته په دې اړه کې د الله طرف نه قسمه عذابونه راغه خو زمونږ ځوانان غرق شو هغې په څه کې مبتلا دي هلته د رب عذاب راځي کله د کرونا په شکل کې راځي کله د ډینګې په شکل کې راځي کله بیت الله بندېږي کله مختلف اغیار چالونه چلی او دلته مونږ ټیک ټاک لیوني کو هغې ته ګډېږو لګیا یو دا زما اسلام خو تعلیم نه راکوي ځوانان مو غرق شه جینکې مو غرق شه ټوله ورځ دا ټیک ټاک کې او دې ته ګډېږي الله نه به نه یارېږي مرګ بدله نه راځي مرګ یره دې ختمه کړې ده لږ ځان کې شعور پیدا کول غواړي هغه شعور زموږ مړ شوی دی یقین وکړه روز تر روزه بدله او خرابه روز راځي تاسو ګورئ یو 100 کاله پس به دا زموږ ځوانان زموږ خبر هم نه اوري ابه د قرآن نه نه خبر د حدیثونه به نه خبر هغه بچي به ستا ډمان شي لګیا به هغې به هلته چېرته ګډېږي او په دې ګډېدو به هغې دا پیسې پیدا کړي هلته ګډېږي وی په دې به ماله خلک لایکونه راکړي او ما ته به په دې باندې پیسې میلاویږي په کم دنیا کې پروت دی په کم ځای کې ودی لږ راویښ شه یقین وکړه ډېره د افسوس خبره ده په کم ځای باندې روان یو د الله ګورې ډېر ښه دی ډېر ښه دی ښه ده چې الله را باندې دا ځمکه نه الټه کوي زموږ د دې عملونو د وجې نه دې ته دا پیغام رسول پکار دی چې دا اسلام ګورې دومره کمزوری نه دی چې ته داسې حملې کې یقین وکړه په دې ملک کې به دې زیم نه ګورې او په دې دنیا کې خو به لږ ژوند دی که چا د عهدو دپاره څومره ښه سټې تېرې شوي دي چې د هغې به یو نوم وخلاړ د دې خاورو لاندې شي څوک یې تپوس کوي الټه خلک وایي چې الله دې غرق کړي ځکه چې دی دا بلونه پاس کړي الله دې تباه کړي ځکه چې دی د قرآن خلاف د حدیثو خلاف ولاړو یقین وکړه فاني دنیا ده الله ته متوجه شي توبه وکاږئ بس دی او چې کم دا خلک دي سیاستدانانو سره ولاړ یې نو هغې ته لږ دا ووایې چې که ستا پارټۍ کې ستا د پارټۍ کس هغه د اسلام خلاف بل مخکې کوي نو خیر دی ته د هغه حمایت مه کوه الټه د هغه تکذیب کوه
چې دی دا کار غلط کوي په دې باندې یقین وکړه الله خوشحاله شي. عهده خو درته اسې ملو شوې ده. الله دې موږ نه راضي شي.